یعنی نسبت محمول موضوع ته همیشه و داسې نه چې ضروري و خو همیشه و. همیشه څه معنا؟ همیشه دا معنا چې انفکاک کې نه و بالفعل، انفکاک کې نه و راغلی، او منفک نه و بالفعل، د محمول موضوع نه جدا نه و بالفعل. اگر که محال نه و، داسې نه چې جدایي محاله وه، محاله نه وه، خو دغه انفکاک کې واقع نه و بالفعل. دائمة مطلقة، دا دائمة مطلقة ده، لکه كل فلك متحرك بدوام ادام ذات الموضوع موجودة. دا معنا چې ثبوت کې حرکت فلک ته دا دائم ده، یعنی دا معنا چې منفک نه ده بالفعل. اگر که جواز خو شته څه ممتنع خو نه ده، دا دائمة مطلقه ده. ضرورت څه ته وایي؟ ضرورت معنا دا ده چې انفکاک کې محمول موضوع نه محالي، چې محالي خو نقیض واجب ده. جدایي محاله نه جدایي ضروري، دا ذریعه مطلقه. ځکه وایي والفرق بین ضرورت و دوام، فرق ضرورت دوام کې دا ده ان ضرورت استحاله انفکاک شی نه شي. ضرورت چا ته وایي؟ چې یو شی بل نه جدا کېدل محالي، یا ایجاب یا سلب، خو چې جدایي محالي، یا استحاله انفکاک شی نه شي محالي، جدایي د شی د شی چې محالي همیشه خو به خودي، چې نقیض محالي بیا به دا خامخا همیشه. دوام چاہتے ہوئے عدم انفکاک، یعنی جدا نہیں بالفعل. اگر کہ جدائی ایک جائز ہے، دوام عامی مطلق سے ضرورت خاص مطلق، لیکن ضروری کی جدائی محال ہے، کہ محال ہے ہمیشہ کو بخود ہی، کہ محالی جدائی ہمیشہ بھائی نقیز میں نہیں واقع، لیکن جدائی محال دا نقیز محال دا، چې جدایي محاله ده نو همیشه خو به خامخا وي. همیشه څه معنا؟ نقیض به نه وي واقع بالفعل، دوام به وي یا ضرورت به نه وي. دا ټیک ته دوام به وي، دا معنا چې نقیض به نه وي واقع بالفعل، خو محال به نه وي که نه، جدایي به محاله نه وي. لهذا ضرورت خاص مطلق ده، هر ضروري دایم ده، دایم به یا ضروري به نه وي. ها کله به دایم یا ضروري وي، لکه دوام په ماده د ضرورت کې. دوام چې په ماده د ضرورت کې واقع دائم هم ده، یعنی نقیض نه ده واقع، جدایي نه ده واقع، دوام هم ده، ضرورت هم ده که جدایي محال هم ده. دوام په ضمن د ضرورت کې چې واخلې، دوام ده ضرورت ده. دوام ولې ده؟ نقیض نه ده واقع. ضرورت ولې ده؟ جدایي محال ده. نو دوام په ضمن د ضرورت کې، دوام ده ضرورت ده، خو کله به دوام یې ضرورت په نه کړ او بدای چې نقیض به واقع نه وي خو جدایي به محاله نه وي. لکه کل فلک متحرک بدوام، نقیض واقع نه ده چې نه حرکت ده، خو محال هم نه ده. ځکه یې ویله ان ضرورت استحاله انفکاک شی نه شي. ضرورت دې ته وایي چې محالي جداوالی د شی د شی نه، یعنی خبر مبتدا یا ایجاب یا سلب. و دوام عدم انفکاک یعنی دوام دې ته وایي چې جداوالی واقع نه وي، وإن لم يكن مستعينا، اگر که محال هم نه كدوام الحركة للفلك، كدوام د حرکت فلک پر، دوام د حرکت فلک پر، یعنی ثبوت د حرکت فلک ته دائم ده، یعنی عدم حرکت واقع نه ده، اگر که محال نه ده. چې ضروري بیا خو به خامخا دایم وي، ځکه چې ضروري جدایي محال وي خو همیشه به وي، نقیض بیا نه وي واقع. ثم الدوام عن عدم انفکاک نسبة الإيجابية والسلبية عن الموضوع. والدوام کې تقسیم ته کوي، یو دایمه مطلقه ده، دا ته دوام ذاتي وایي. یوه دایمه مشروطه عامه ده، هغه عرفي عامه ده، دا ته دوام وصفي وایي. کله دا دوام ذات موضوع وایي، لکه هر فلک متحرک ده چې په ذات کې فلک موجود وي. کله کله دا دوام وصف وایي، لکه ته کل کاتب المتحرک الاسامی بالدوام، کاتب حرکت دائما کوي، هم دام کاتبا وصف لوجه چې کاتب خو یې واخلې که نه، ذات کاتب سره خو حرکت نه ده ضروري، ذات کاتب په افراد د انسان دي، هر سره خو حرکت ته حسابې ونه ضروري، چې په وصف ته کتابت یې واخلي. ځکه وایي
اما ذاتین دا دوام بیا ذاتی او وصفین یا وصفی فإن كان الحكم في المواجهة که حکم په مواجهه کې بدوام ذاتی دا په دوام ذاتی سره یعنی نسبت محمول موضوع ته همیشه و همیشه معنی دا چې نقیض واقع نه و خو څو پر چې ذات موضوع موجود دي ای بعدم انفکاک نسبت یعنی الموضوع حکم سره په نه جدای د نسبت موضوع نه او دا مضاف الموضوع موجود ده څو پر چې ذات موضوع موجود دي سميت الكذب دائمة يكذب دائما وي استعمال على الدوام يكذا مستمر في الدوام ومطلقة مطلقة ورتوي يا دام التأكيد الدوام بالوصف العنواني يكذا دوام ندى مكاتب في وصف العنواني لموضوع سره بلکې ذات موضوع وي ما دام ذات الموضوع موجود ده وإن كان لكم بدوام الوصف أكوكم بدوام الوصف سره يعني ثبوت محمول موضوع ته اصل دام يشاو هو وصف لوجه هاي بعدم انفكاك نسبة يعني نسبة محمول موضوع نه وجودا یا ایجاب یا سلب چاریو عن ذات الموضوع هم دام الوصف العنواني شوف چې وصف عنواني د موضوع دا وصف کده افراد نه شوف چې دا وصف عنواني د موضوع ثابت نه تل کذات ثابت دي افراد ته سمه عرفيه د عرفيه وای لکه دا کاتب مثال چې موږ ویل هله کدا عرفيه وای لأن آل العرف يفهمون هذا المعنى ذكر العرف دا معنا زين تراجي من الكذب سالبه كذب سالبين بل من الموجبة أيضا دا د سلطانین یو ټکه زیاتی کړ عام منطقي انداز وایي چې سالبین دا معنا ذهن ته راځي دی وایي نه موجبین دا راځي عند الاطلاق جهت کې نه ویلای بیا دا خبره ذهن ته راځي مثلا دا څه وایي كل كاتب متعلق له صاحب كل كاتب متعلق له صاحب موجبه مې ویله نو دې دا معنا ده ذهن ته دا راځي چې دا حرکت ته اصلي چې کاتب ته ثابت ته مادام کاتبان دا وصف لوجه ده ځکه ورته دې ته وایي عرفیه ځکه ورته وایي چې اهل عرف دا معنا فهمي سالبین چې زه داسې وایم لا شی من الکاتب بساکن له صالب کاتب ساکن نه ده نو اهل عرف دا معنا فهمي چې دا سلب چې دا سلب د ساکن کاتب نه دا کتابت وجه ده که نظام چې کاتب په افراد دي تام وایي دین خو ساکن نه ده سلب صحیح دا مونږ کله ساکن او کله نه یو خو چې دا مونږ وایو چې لا شی من الکاتب بساکن له صالب دا سلب کې وایو کاتب افرادونه دا د کتابت وجه ده کتابت وجه نه وي هسې افراد د کاتب خو افراد دي کاتب دي تام وایو دین خو سلب ساکن جایز ده ساکن نه وي سکون ثبوت ورته صحیح ده خو چې دا سلب سکون ضروري ده دا وصف وجه ده چې کتابت ته نو سالبین دا معنا ذهن ته راځي دا وصف وجه ده موجبین دا معنا ذهن ته راځي چې کل کاتب متعلق له صاحب نو ذهن ته دا راځي چې دا حرکت ته ثابت چې موږ کاتب ته ثابتو کاتب ته دا کتابت وجه ده فإذا قيل چې موږ وایو کل کاتب متعلق له صاحب فهم عرف دا فهمي ان هذا المثابت له چې دا حرکت ته ثابت ته مدام کاتبا دا وصف وجه ده وعامة عامة ولا وتوي لكون عام من العرفية الخاصة التي سيجي ذكرها لكن ده عام ده عرفية خاصة لكن عرفية خاصة عرفية عامة ده وش لا دوام كيدو لگه لا دوام ذاتي لا دوام ذاتي کی اشاره مطلقی عامه ده عرفية خاصة مرکبه عرفية عامه مطلقی عامه لكن ده لازم كل كاتب متعارف كل سابق بالدوام كل كاتب متعارف كل سابق بالدوام ما دام كاتبا لا دائما هر كاتب متعارف كل سابق ده دائما هذا وصف الوجه ما دام كاتبا لا هو ضروري في عام لا دائما لا دوام لا دوام څه معنا چې دا نسبت محمول موضوع ته نه ده همیشه ذات لوجه چون چې ذات موضوع موجودي بیا دې وجه ده همیشه ده نه بیا دا نه ده همیشه دا ټیک ته چار کاتب متعارف كل سابق ده دائما همیشه خدا خو ما دام کاتبان وجه ده وصف وجه ده لا دائما لا دائما دا ثبوت حرکت متکاتب ته دا نه ده همیشه چون چې ذات موضوع موجودي ذات موضوع خو تام وایي دلته خو ثبوت حرکت نه ده همیشه نو دا لا دائما مطلقه عامه شوه دا معنا چې سلب د حرکت کاتب نه دا واقع ده بالفعل همیشه نه ده دا ثبوت کاتب ثبوت حرکت کاتب ته نه ده همیشه
چوپر چې ذات ته موضوع موجود دي ذات له وجې نه ده همیشه بلکې سلب د حرکت فعلیت ته وتلی ده ذات له وجې سلب د حرکت ته عصبي او فعلیت ته وتلی دي مطلقه عمل صالبه شو دا ټیک ته چې کاتب ته حرکت ته عصبي او همیشه ده خو کتابت وجه ده لا دایما داسې نه چې د حرکت کاتب ته ثابت ته همیشه چوپر چې ذات ته موضوع وي بلکې چې ذات ته موضوع وي بیا سلب فعلیت ته وي نو دا اوله عرفیه موجبه ده دومه صالبه ده كل كاتب المتعرف بالأسامي بالدوام ما دام كاتبا ده عرفيامة لا دائما أي لا شيء من الكاتب المتعرف بالأسامي بالفعل سلسلة توتر ذات الوجه ذكا وجه التجوز ذكرى كلام بفعليته أي تحقق كنيبة بالفعل فالمطلقة كلامة هي التي يا متن كبيرو يا بحكم شوائي بفعليته وفعليته نسبت إذا نسبت بفعليته توتر فيودي أزمنه كي كل كاتب المتعرف بالأسامي بالفعل بالفعل څه معنی ان دا نسبت فعلیت ته وتلی ده په یو دې ازمنه وکړي یا حال یا استقبال یا ماضي په مطلقه تناوتون دا مطلقه عامه ده او بفعلیت یا مطلقه عامه ده مطلقه اطلاق ته وایي اطلاق معنی فعلیت په دا نسبت فعلیت ته وتلی ده عامه ده مطلقه عامه ده ولې عامه ده وروسته بیا وجه ته وایي چې دا عامه ده وجودیه لا دایمه نه او وجودية لا زولية لاندي وتول هي تحقق كلمة بالفعل فعليات معنى تحقق كلمة بالفعل إذا نسبت فعليات توتالا فالمطلقة تلامة هي التي مطلقة معها كجلا حكم فيها بدي كيوكم شوي بكون نسبة متأكدة بالفعل بدي خبر بعدي إذا نسبت موجودة بالفعل أي في هذه الأزمنة ثلاثة بس بيودي أزمنة كشتانو فبيقولوا كذا ده قلت مطلقة فعلية وي والتسمية بالمطلقة مطلقة ولا وتوي لأن هذا هو المفهوم من القضية دا مفهوم للقضية دا ترجمة للقضية عند الإطلاق چې قضیه مطلقه ای کنه دا ترجمه ای چې دا نسبت فعلیت ته وتلی ده لأن هذا هو المفهوم دا خبره چې دا نسبت فعلیت ته وتلی ده هو المفهوم دا مفهوم ده د قضیې نه دا ترجمه د قضیې ده عند اطلاق یا کله چې قیدونه نه وي پکې وعدم تأکید یا قید نه لګېدلی بضرورت او دوام او غیر ذلك یا نور قیدونه د وصف وغیره من الجهات ځکه ورته مطلقه وایي چې دا مطلقه ځکه ده چې دا ترجمه ذهن ته راځي چې دا نسبت فعلیت ته ورتلی ده کله چې قیدونه نه وي ورسره وبالعامه هذه مطلقه عامه ولې وایي لكون عامه من الوجوديه لا دائمه ولا ضروريه علامه سيدي ځکه دا عامه د وجوديه لا دائمه نه وجوديه لا ضروريه نه وجوديه لا دائمه چاته وایي وجوديه لا دائمه مطلقه عامه ته وایي چې قید د لا دوام ولګي عام مطلقه عامه ده دو مطلقه عامه اوله مطلقه عامه دوه مطلقه عامه ځکه ورته وجوديه لا دائمه وایي وجوديه مطلقه عامه یعنی فعلیت ته ورته راځي وجوديه ځکه ورته وایي لا دائمه لا دوام قید ده ورسره بیا مطلقه عامه لکه ته داسې وایي چې كل كاتب متارك الاسامي بالفعل لا دائما اي لا شيء من الكاتب متارك الاسامي بالفعل دواړه مطلقې عامې اوله مطلقه عامه هر کاتب متارك الاسامي بالفعل دا حرکت فعلیت ته وتلی ده بس دا وجودیه شوه مطلقه عامه ده که نه نسبت فعلیت ته وتی ځکه ورته وجودیه وایي چې فعلیت ته وتلی ده که نه فعلیت معنی وجود دا بل قید لګې ده لا دایما لا دایما څه معنی دا نسبت د حرکت کاتب ته دا نه ده همیشه بالفعل چون پر چې ضبط موضوع موجودی چون پر چې ضبط کاتب افراد ده تمام ده بده ته حرکت ته وي نه ده بالفعل لا دایما ثبوت د حرکت اصابع کاتب ته نه ده همیشه بالفعل یعنی دا سلب فعلیت ته وتلی ده دا چې همیشه نه ده چون پر چې ضبط کاتبي بلکې سلب فعلیت ته وتلی ده نو داسې شو كل كاتب متارك الاسامي بالفعل لا دائما اي لا شيء من الكاتب متارك الاسامي بالفعل ثبوت فعلیت ته وتلی ده سلب فعلیت ته وتلی ده اوله مطلقه عامه موجبه ده دویمه سالبه ده دې ته وجودیه لا دائمه وایي وجودیه ولې وایي مطلقه عامه ده لا دائمه ولې ورته وایي ځکه قید د لا دوام ده که نه بیا مطلقه عامه ده کله کله دا مطلقه عامه مقید کېږي په قید د لا ضرورت داسې معنی كل كاتب متارك الاسامي كل كاتب متارك الاسامي بالفعل دا نسبت فعلیت ته وتلی ده دا وجودیه شوه مطلقه عامه ده لا ضرورتا
دا نسبت څه ضروري نه ده څو پر اجتزاب کې موضوع موجود دي دا څه ضروري نه ده دا ټیک ده دا کاتب متحرک الاعصاب بالفعل ده او دا نسبت فعلیت ته وتلی ده دا صحیح ده دا نسبت فعلیت ته وتلی ده خو لا ضرورتا خو دا چې ضروري نه ده څو پر اجتزاب کې موضوع موجود دي نو سلب ضرورت ته جانب مقابل نه دا ایجاب نه ده ضروري سلب ضرورت جانب مقابل نه دې ته وایي ممکنه عامه نو لا ضرورت کې سره د ممکنه عامې سره نو داسې بچي كل كاتب متحرك الاعصاب بالفعل هر كاتب متحرك الاعصاب بالفعل ده فعلیت ته وتلی ده لا ضرورة اي لا شيء من الكاتب بمتحرك الاعصاب بالامكان العام نه دا کاتب متحرک الاعصاب په امکان عام سره یعنی دا سل ممکن په امکان عام ده امکان عام څه ته وایي سل ضرورت جانب مقابل یعنی مقابل ایجاب نه ده ضروري ټیک ته فعلیت ته وتلی او خو ضروري نه ده چې په اجتزاب کې موضوع موجود وي دا چې همیشه ضروري نه ده چې ضروري نه څه کار نو سلب ممکن په امکان عام یعنی مقابل نشه ضروري چې ایجاب چو پر اجتزاب کې موضوع موجود وي اگر که فعلیت ته وتلی او په پوهېږو که نه دا ته وایي وجودي الله ضروري علامه سعدي او بیا دا مې ضرورت فممكن تنامت یا به حکم څه وایي په دمې ضرورت کې دی جانب مقابل دا د ممکنه عامه وایي لکه اوس مو ویل بسایتونه ده ممکنه عامه چا ته وایي چې حکم څه وایي په سلب ضرورت جانب مقابل لکه څه داسې وایي كل كاتب متحرك الاعصاب بالامكان العام هر کاتب متحرک الاعصاب ده په امکان عام سره امکان عام څه معنی مقابل نه ده ضروري چې سالب ده دا ممکن عامه ده امکان عام چاته وایي چې دې کې سلب ضرورت مقابله نقیض نه ځکه وایي خو بیا دمې ضرورت اذا حکم فی القضیة بأن خلاف نسبة المذکورة فيها ليس ضروريا چې په قضیه کې حکم وشي چې خلاف کې نسبت مذکور چې نقیض ده نه ده ضروري لکه ته وایې زید کاتب بالامکان العام بمعنى معنی دا ده ان الكتابة غیر مستحیلة کتابت محال نه ده يعني أنا سلبا وليس ضروريا سلب الكتابات نه ضروري سمعت الكذب صحيح ممكنة دا ممکنه ده ولې استعمال للامکان امکان ده پکې ده کوم امکان ده امکان څه معنی ده هو سلب ضرورت امکان معنی سلب ضرورت عامه ده لكونه عام من الممكنة الخاصة عامه ځکه ده مطلقه ممکنه عامه چې دا عامه ده ممکنه خاصه نه ممکنه خاصه او مرکبات کوي فاضل بسائل خالي سرکار